الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. وبعد، باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. بسند متصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنا أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. इंसान अल्लाह तबारक व ताला दी दुनिया की सिर्फ पैदा कړی نه دی بلکې دی رالیږلی دی. لکه څنګه چې موږ خپل اولاد، خپل بچي، خپل وروڼه بهر ملکونو ته لیږو د ګټې لپاره چې هغه څه وګټي او موږ یې راولېږي او موږ پرې دلته چېرته جایداد ولرو، څه کوټیانې پرې جوړې کړو، څه کورونه پرې جوړ کړو او موږ پرې د هغې په وجه په معاشره کې موږ درانه او ښکلي ښکاره شو. دا زموږ مقصد دی. که چېرته زموږ د بچي بهر ملک ته لاړ شي، مثلا یوروپ کې نېشنلټي میلاویږي، په امریکا کې نېشنلټي میلاویږي او هغه هلته لاړ شي او د هغه ځای نېشنلټي حاصله کړي او بیا دا ووایي چې موږ په پاکستان کې څه کوو.
هلته سوا د غمونو نه سوا د مصیبتونو نه بل شی نشته او موږ په دقه ځای کې ځان له چرته کې چا سره نکاح ترتیب وکړو دلته به ځان له کور جوړ کړو دلته به وصي کړو زموږ د کلي سره تعلق څه دی هلته څه کوو نو تاسو ما ته دا ووایئ چې د چا د بچي چې هلته کتلي او هغه ځای کې اوس پاتې شي وایي چې موږ بیا نه ځو پاکستان ته نو دلته به د مور پلار به څه حالت تېر شي تاسو خبرې دی نه څومره به غم وي څومره به افسوس وي څومره به پریشاني چې موږ د دې ماشومانو دپاره دومره تکلیف وکړو ویزې وله واخیستلې د دنیا قرضې په ځان راواړولې دي ولېږل چې موږ باندې په څه ښه ورځ راشي هغه لاړو وایي موږ د دې ځای او د دې ځای شو نو اوس موږ څه وکړو موږ چېرته لاړ شو دغه شانته کې دا انسان الله تبارک وتعالی خو غني ذات دی خو صمد دی هغه ته خو په دې باندې څه نقصان نه وررسېږي که موږ د دنیا ته خپل ملکیت ووایو او ورته که ونه وایو په دواړه صورتو کې دا دنیا پاتې ده دا پاتې وه او پاتې ده دا د چا خپلېږي نه که څوک ډېر زیات کوشش وکړي او هغه ته په ټوله دنیا باندې حکومت میلاو شي بیا د هغه هم نه خپلېږي او که چا پکې یو کورکۍ هم نه وي که نه د هغه هم نه خپلېږي د هېڅ چا هم نه د دنیا پاتې ده او پاتې به وي دا نه په لاس راځي خو بهرحال د انسان د دنیا ته چې رالیږلی شوی دی نو په دې مقصد رالیږلی شوی دی چې دی د آخرت جایداد ځان له جوړ کړي ځکه زمونږ وطن اصلي په حقیقت کې آخرت او جنت دی د سړي وطن اصلي هغې ته ویلی کېږي چې په کوم ځای کې د هغه د مور پلار استوګنه وي په کوم ځای کې د هغه مور پلار پاتې شوي د هغه نیکونه ورنیکونه مشران سلسله نسب ټوله په هغه ځای کې وي هغه ځای د هغه وطن اصلي ګڼلی کېږي چې دا د هغه وطن اصلي دی موږ چې کله پنډۍ کې یو تپوس موږ نه څوک یو د کم ځای न कम से उसी के नमूच और दखपर से वो नहीं पीछे आप कहाँ से है पीछे आपका ताल्लुक कहाँ से है न دا شاته تعلق چې دی دا موږ د کم ځای نه ورته ښایو چې زموږ مور پلار کم ځای کې وجو زموږ ځای دی د هغې ورته به موږ نوم اخلو خپل تعارف ورته په دې طریقې سره کوو نو دا جنت چې دی دا زموږ اصلي کور دی او د هغه کور د حاصلولو دپاره د هغه کور د تیارولو دپاره زمونږ آدم علیه السلام الله تبارک وتعالی دنیا ته راکوز کو د هغه بیبي حوا رضی الله تعالی عنها هغه دواړه راکوز کړو په دې دنیا کې چونکې مقصود دا یعنی لغزش او کوتاهي په خپل ځای باندې لیکن آدم علیه السلام پیدا شوی د دنیا دپاره دنیا ته د راتلو لپاره پیدا شوی ځکه چې لا پیدا شوی نه و تابوت تیار شوی نه و او الله تبارک وتعالی د فرشتو مخکې دا نه ویلي چې انی جاعل فی الجنة خلیفه دا یې ویلو چې انی جاعل فی الارض خلیفه زه په ځمکه کې خلیفه پیدا کوم نو د ځمکې دپاره را پیدا شوی و چې په ځمکه کې خلیفه جوړ شي هغه او په ځمکه کې د الله حکم نافذ کړي د الله حکم په ځمکه باندې راولي او بیا هغه د ځمکې ته دې دپاره راکوز شو چې دې اولاد کې دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان او بلا شي اولیاء اتقیا بزرگان انبیاء دا په جنت کې خو نشو پیدا کېدلی جنت خو د تولد تناسل ځای نه دی د دې مقصد دپاره هغه دنیا ته راکوز کړی شو او په دنیا کې په هغې باندې ظاهره دی چې صعوبتونه او مشکلات به هم بېشماره تیر شو او د هغو په میلاوېدلو کې به هم څه زمانه لګېدلي ځکه چې یو په یو ځای راکوز شوی دی بل په بل ځای راکوز شوی دی او بیا چې میلاو شول نو د هغې نه بعد الله تبارک وتعالی د تولد تناسل سلسله جاري کړه او مخلوق پیدا کېدو او مخلوق زیاتېدو آدم علیه السلام د کعبه شریفې تعمیر وکړو د کعبه شریفې تعمیر د هغه نه مخکې فرشتو یو پیرې کړی لیکن بیا چې آدم علیه السلام راکوز شو نو د کعبه شریفې حالات ختم شوي وو تقریبا بس بنیادونه په لږ لږ پاتې وو آدم علیه السلام د هغې تعمیر وکړو تیار یې کړو کعبه شریفې تیاره کړه او د هغې عبادت به کېدو نو بهرحال انسان دنیا ته
را لېږلی شوی دی د څه کار دپاره د څه مقصد دپاره هغه مقصد چې دی هغې کې د هغې په حصول کې اهمه ذریعه چې ده هغه د دې انسان عقل دی لیکن د دې عقل نه زیات مضبوطه ذریعه په هغې کې چې ده هغه د رب کریم وحی ده چې رب کریم په خپله باندې وایي چې زه په دې کار خوشحالیږم ما په دې کار باندې زه خفه کېږم نو بیا چې موږ هغه کارونه کوو چې زموږ رب پې خوشحالیږي هغه باندې به رب ضرور خوشحاله شي ځکه چې په خپله ویلي دي چې تا دا کارونه وکړو زه په دې خوشحالیږم او که تا دا کار وکړو نو زه په هغې خفه کېږم د دې نه به ځان بچ کوي نو دا خبرې معلومیږي په وحي سره او په وحي کې د ټولو نه اصل شی چې دی نه هغه خو ظاهره خبره ده چې قرآن کریم دی الله تبارک وتعالی دا قرآن کریم لږ یو دوه آیتونه او یو دوه سورتونه او مسلسل پوره سورت په مختلفو مواقعو کې الله تبارک وتعالی دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي کله په شروع کې خو 15 آیته نازل شو او بیا د هغې نه بعد 2 کاله مسلسل وحي بنده شو او بیا د هغې نه بعد چې وحي سلسله را شروع کېدله نو په یا ایها المدثر سره الله تبارک وتعالی ورته خطاب وکړو ځکه چې په دشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی او په دې کې یو اواز راغی نو اواز چې راغی نو د مخې ته وکتل څه نه ښکارېږي شاته یې وکتل څه نه ښکارېږي ښی طرف ته کیڼ طرف ته وکتل څه نه ښکارېږي اسمان ته چې وکتل نو یو کرسي ده چې په هغې باندې هغه فرشته موجوده ده چې هغه په حرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه په هغه فرشتې باندې نظر ولګېدو نو بس رعب او غلبه حال پې راغله او داسې شو چې ځمکې ته راغورځېدو ولو بس ځان یې راټینګ کو او کور ته راغی د هغه رعب د وجې نه یخ وله شوی نو ویې فرمیل چې دسیروني نو هغه پې کمبل ور واچو او بس فوراً پې الله وحي راولېږله چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستکثر دا آیتونه نازل شو او بیا دغه شی سورت مزمل نور سورتونه او کله داسې چې پوره سورت په یو ځای باندې لکه سورت انعام چې د هغې سره 1000 فرشتې هم په استقبال کې راغلي او سورت انعام مسلسل په یو کلمه باندې مسلسل واورولی شو نازل کړی شو او دغه شانتې بعضې سورتونه چې لګاتار په یو ترتیب باندې راغلي دي دا اصل شی دی په وحي کې لیکن ظاهره خبره دا چې دا وحي ده لیکن د دې وحي سمج د دې وحي باندې پوهه هر چاته نشي حاصلېدلی په دې کې اجمالات دي ډېر زیات نو دا هغه اجمالاتو شرحه چې دا تفصیل چې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو احادیثو باندې فرمایلی ده نو هغه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هم صحابه لیکل هم او یادولی هم عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی او ډېر لوی صحابي دی هغه وخت کې په وړو صحابو کې په دې صحابي کې یو عجیب خصوصیات دي یو خبره دا ده چې د خپل پلار نه صرف 14 کاله وړوکی د 12 کاله پوره شو او د دې څه ورته وایي یعنی د عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه بعد کې بیا مسلمان شو چې دغه 12 کاله پوره شو نو پلار یې ورله عاص ابن وائل وله واده وکړو او بس چې هغه 14 کالو نو الله دا ماشوم دا چې عبدالله ابن عمر دا الله را پیدا کړو د خپل پلار نه صرف 14 کاله وړوکی دی یو خصوصیت پکې دا دی دویم خصوصیت پکې دا دی چې دا عبدالله ابن عمر چې دی د خپل پلار نه مخکې مسلمان شوی دی پلار خو د صلح حدیبیې نه بعد په صلح حدیبیې چې کله شوی وه د هغې نه بعد په 9مه هجرۍ کې یا په 8مه هجرۍ کې راغی او مسلمان شو هغه هم او خالد ابن ولید هم دواړه او د هغې نه مخکې هجرت کړی
د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مدینه طیبه کې موجود و. بیا دریم خصوصیت دا دی چې د صلح حدیبیه کې په هغه معاهده کې کما رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس چې بیعت شوی بیعت الموت د مرګ په باندې بیعت کول هغې کې دی شریک شوی خو پلار یې خو ظاهر د مسلمان نو څنګه به شریک شوی پکې هغه پکې نه. دا مختلف خصوصیات په دې کې موجود دي. دل الله تبارک وتعالی ډېر لوی حافظه هم ورکړې وه لیکن بهرحال ده به احادیث لیکل هم نو چا ورته دا وویل چې دا ته دا هر یو خبره لیکي هر یو خبره لیکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د انسانانو کې یو انسان دی کله به غصې کله به خوشحاله کله به یو خبره کله به بله خبره ته هر شی لیکي دا ولې لیکي؟ نو هغه قلار شو د هغې د وجې نه لیکلې پرېښودل بلکې پرې نه ښودل بلکې تپوس یې وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې یا رسول الله اکتب کل ما اسمع منک یا رسول الله هر شی چې ستا نه اورم هغه لیکمه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ها لیکه. نو وایي چې فی الرضا والغضب چې کله ته خوشحاله هم لیکمه او چې کله غصې بیا هم لیکمه او بالکل لیکه. او بیا یې خپلې خولې مبارکې ته اشاره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او په خپله ژبه باندې ګوته کېښوده او فإنه لا يخرج منه إلا حقا. د دې ژبې نه سوا د حق نه بله خبره دې وتلی هم نه شي دې نه به صرف حق راوځي. نو بیا به هغه لیکله خبره هغه یو صحیفه تیاره کړې وه هغې له الصادقه نوم کېښودلی. هغه الصادقه صحیفه چې ده هغه ټوله صحیفه چې دا په مسند ابن احمد ابن حنبل کې موجوده ده ټوله صحیفه. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کلام قرآن مجید شارح و هغه ولا شرح کړی ده او په هغه شروحاتو مختلف کتابونه بیا ضبط شوي دي. په هغې کې د ټولو نه چې محتم بالشان کتاب دی هغه صحیح بخاري ده. اصح الکتب بعد کتاب الله تعالی د ټولو کتابونو نه زیات صحیح کتاب د الله د کتاب نه بعد که په ځمکه موجود دی نه هغه صحیح بخاري ده. دومره د صحیح کتاب دی چې که چېرته کې علماو لیکلي دي که چېرته کې یو تن دا وویل چې که په بخاري شریفه کې ضعیف حدیث وي نو په ما زما ښځه طلاقوي نو علماو لیکلي دي چې طلاق به نه واقع کېږي ځکه چې په دې کې ضعیف حدیث شته نو څنګه به واقع شي څنګه به بیا طلاق واقع شي. دا خو داسې دی چې یو سړی وایي چې چې پرونۍ واپس راغله نو په ما دې ښځه طلاقوي نو پرونۍ ورځ به چېرته واپس راشي بیا د هغې خو سره سوال نه پیدا کېږي. نو دغه صورت د دې صحیح بخاري دی. دا صحیح بخاري چې ده د دې شروع مصنف امام بخاري رحمه الله په باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باب سره وکړه چې د وحی ابتدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کومو حالاتو کې او په کومو کیفیاتو کې شوې ده او په هغې کې بیا د ټولو نه اولنی حدیث چې راوړ نو هغې د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه روایت ذکر کو چې انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. دا حدیث ذکر کو او اوس دا په آخر کې دا باب قائم کو چې باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامه او دا چې اعمال د بني آدم چې دي دا به وزن کېږي او په دې کې بیا هغه حدیث ذکر کو چې کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا اول او اخر چې ملاو کې نه د دین دا معلومیږي چې د اعمال د انسان نجات چې دی دا په اعمالو باندې دی. انسان نجات په اعمالو باندې دی
او په اعمالو کې وزن په نیت سره راځي. د هجرت نه بل لوی عمل نشته. عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ چې کله مسلمانېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، نو دا یې عرض وکړو چې یا محمد ابسط یدک لابیعک، محمد لاس را مخکې ستا په لاس بیعت وکړمه. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ور وړاندې کړو د خپل لاس شاته، نو هغه ورته وفرمایل چې ما لک یا عمر، څه چلو شو؟ راغلی په خپله وي، ما د پسې جواب نه وکړی، په خپله راغلی وي او تا وی چې لاس را مخکې کې بیعت کومه، او چې ما لاس را مخکې کړو ته شاته کې بیا وجه څه ده؟ وی انی اريد ان اشترط، زما اراده ده شرط لګوم، هسې نه مسلمانېږم. نو وی ماذا تشترط یا عمر، عمر څه شرط لګې؟ وی زه خو دا شرط لګوم چې زما مخکې ټول ګناهونه الله معاف کړي، الله به مسلمانېږم، که نه مسلمانېږم بیا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دومره هوښیار انسان او یو مدبر او سیاستدان او زبردست فهم او سمج والا انسان یې، او ته په دې هم ځان نه پوه کې چې ان الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام نه مخکې چې څومره اعمال شوي هغه ټول ختم، ټول معاف. او یوازې دا نه، وان الحج یهدم ما کان قبله، اور وان الهجرة تهدم ما کان قبله، هجرت هم پوهانې ټول ګناهونه معاف کوي. نو د هجرت شانته کې لوی عمل دی، خو نیت یې ورسره صحیح نه وي، هغه هم بیکاره دی، هغه هم فضول دی. ځکه چې په دغه حدیث کې وفرمایل چې فمن کانت هجرته الی الله ورسوله، د چا هجرت چې د الله طرف دی او د الله د رسول د رضا دپاره وي، فهجرته الی الله ورسوله، نو په حقیقت کې د هغه په دې هجرت باندې به هم الله او رسول به پې میلاویږي، الله او رسول به هغه ته په خپله میلاو شي. یو بادشاه اعلان وکړو چې د چا کم شیخ وغي په هغې د لاس کې دي، نو د هغه یو خادم و، هغه هغې د بادشاه په سر یې لاس کېښو. نو هغه ورته خلک ځان له شیونه اخلي، ترالی په ما دې سر لاس کېښو، په ما څه چل کې ځان له برې څه سره زر څه ملغلرې څه شی به دې راغونډ کړی وي. وی بادشاه سلامت چې ته میلاو شو نو بیا څه کمی دی؟ اصل خو ته چې ته په لاس رالی بیا پکې څه دي؟ نو دغه شانتې چې چاته الله میلاو شو، چاته له رسول الله میلاو شو، بیا دغه څه کمی دی؟ بیا ټول جنت دغه دی، هر ځای دغه دی، هر ځای به ته به د هغه قدر او اکرام او احترام به د هغې کېږي. نو چې د چا هجرت د الله او د رسول دپاره و، نو د هغه هجرت به الله او رسول ته وي. او که د چا هجرت چېرته د دنیا د مال و منال دپاره و، چېرته د یو زنانه سره د نکاح دپاره و، نو د هغې خو بیا دومره سپکاوی وکړو چې دا یې وفرمایل چې په کومه ځي په هغې دې لاړ شي، هېڅ ضرورت نشته بیا. فهجرته الی ما هاجر الیه، دغه هجرت هغه طرف ته دی کم طرف ته چې ځي. لکه موږ پښتو کې چې کوم ځای ته ورکېږي زه ورک شئ، زما پته څه دي؟ دا څومره یو کمزورې خبره ده چې موږ هغه خپل مخاطب ته وایو، خو په خوشحالۍ خو نه وایو که نه، په خفګان یې وایو که نه، په خفګان یې وایو چې کوم ځای ته ورکېږي ورک شه. نو دغه شانتې د الله رسول فرمایل چې د چا هجرت د دنیا دپاره یا د یو زنانه سره د نکاح دپاره، نو هغه چې کم ځای ته ځي هغه ځای ته دې ورک شي، هېڅ ضرورت نشته دغه بیا. نو اولنی حدیث دا ذکر کو چې په نیت سره اعمال روغېږي، او د هغه اعمالو اعتبار بیا چې اعمال روغ شو، ښایسته شو، ښکلي شو، نو بیا به د هغې وزن کېږي. اردو کې هغه خلک وایي که نه، وایي بات جو منہ سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کومه خبره چې د خولې نه وځي هغې کې اثر وي، هغې څنګونه نشته، لیکن طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، د پرواز طاقت ورسره شته بیا هم بې د څنګونو نه. یو صحابي راغی منځله رضی الله تعالی عنه، او لږ تیزي اختیار کړې وه، نو ساه یې راپړسېدلی، نو چې څنګه
راغې نو هغه رکوع کې شریک شو او د رکوع نه بعد چې قومه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسېدو نو هغه په هغې کې کلمات ارشاد وفرمایل کلمات یې وویلو نو هغه کلمات ته و چې سمع الله لمن حمده خو امام رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل او ده په جواب کې وویل چې اللهم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونځ ختم کوي چا دا کلمات په زوره ویلي دي نو هغه وایي چې یا رسول الله زه ستړی شوم ډېر زیاته او بس دا کلمات ما وویله نو وی چې ما دا تپوس دې دپاره نه وکړی چې داسې بد کار وکړو 12 فرشتې ما ولیدلې چې هغه د دې کلماتو دپاره را په منډه را روانې وې هغو ته ویل چې کومه مې مخکې لیکي کومه مې مخکې اوچتئ او په بل روایت کې دي چې دا کلمات د عرش د الله د عرش نه مخکې ودرېدلې سیده عرش ته ورسېدلې دا کلمې مونږ هم وایو په مونځ کې لیکن زموږ د هغې دپاره دا ګارنټي شته چې هغه به عرش ته سیده ورسېږي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه جدا هستیانې جدا حیثیتونه جدا برکتونه الله تبارک وتعالی د هغوی نه په کرونو پیرې راضي شي او د هغوی په توفیل د الله زموږ نه هم راضي شي موږ هم هغه رب ته ډېر زیات محتاج یو نو بهرحال د کلماتو کې وزن چې دی هغه په نیت باندې به راځي چې نیت صحیح و کلماتو کې به وزن راځي یو سړی دی ثابته شپه مونځ کوي ثابته شپه او همیشه دپاره د ورځې روژه نیسي لیکن هغه د مونځ چې د شپې کوي نو هغه دې د هغه په زړه کې دا خیال بار بار راځي او بلکې په زړه کې راولي یو خو راتلل دی یو راویستل دی راتلل جدا شی دی راویستل جدا شی دی زړه چې دی د دې مثال د میدان جنگ دی او په دې کې د رحمان او د شیطان افواج هر وخت برسره پیکر دي د رحمان افواج چې دی هغه فرشتي دي او د شیطان افواج چې دی هغه د شیطان ذریت او د ابلیس ملګري دي هر وخت برسره پیکر دي هغه ابلیس هغه ذریت دی زړونو ته وساوس او ګندګي را ګذاري او فرشتو په هغې پسې یو تکړه جارو راغستلې هغې په هغه سات ګذاري بار ته گذاری هغه دې خوا را گذاری فرشتې دې خوا گذاری زړه صفا ساتي ولا ځکه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو تن عرض وکړو چې یا رسول الله زموږ په زړونو کې بعضې داسې خبرې راځي چې که موږ وسوځو کویله شو سکاره جوړ شو نو هغه سکاره کېدل زموږ خوښ دي خو کلمې په خولې باندې راویستل موږ له ښه نه ښکارېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله فوجدتموها تاسو دا خبرې هم بیا موندلې او بیا مو دا راځي راته بس په ذاک صریح الایمان دا خو صراحتا ایمان دی دا خو مضبوط ایمان دی چې تاسو زړونو کې دا خیالات راځي او تاسو ګزارئ او هغې ته توجه نه ورکوئ راویستل دا دی چې یو سړی په مونځ دې دپاره ودرېږي چې خلک به ووایي چې دا بزرګ دی او دا تهجد گزار دی او دا عبادت کوونکی دی او دا خو غریب ثابته شپه را ولاړ یو مونږ چېرته کې دی په د ورځې په خوراک باندې ونه لیدو دا په خپله په زړه کې راولي په خپله راولي یو خو دا نه چې یو سړی عبادت کوي او یو کس راغی او د ده په خوا تېر شو دی په عبادت کې دی د ده په زړه کې فورا دا خیال راغی چې یاره ښه ده شکر دی چې زه په مونځ کې یم جو زه په مونځ ولیدم جو ښه خبره وشوه په ګناه باندې یو سړی ما ویني یا په تاسو کې څوک ویني او مونږ په هغې باندې خوشحاله شو نو دا ډېره غټه عظیمه غلطي ده او چې پرې خفه شو نو دا هم د ایمان یو حصه ده چې دا ګناه مونږ ولې وکړو بیا دې سره مونږ آینده دپاره د ګناه نه بچ کېدلو اهتمام کوو او په نیکۍ باندې چې مونږ چا ولیدو مونږ په هغې خوشحاله شو نو دا زمونږ دپاره هم د نیکۍ او مزید رغبت دی او د هغه بل کس دپاره هم یو قسم رغبت دی په دې کې لیکن یو په خپل زړه کې راویستل دي چې خلک داسې شي او داسې خوشحاله شي او ما ته به لوی ووایي او ما ته به عزتمند ووایي او ما ته به پیر صاحب ووایي ما ته به بزرګ ووایي دا خو خیال کې راولو نو که دا سړی ثابته شپه مونځ کوي او ثابته ورځ روژه نیسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا فرمایي چې کم من قائم لا یصیبه من قیامه الا السحر
ډېر زیات د شپې قیام کوونکي داسې دي چې هغو ته د هغو د شپې د قیام نه سوا د بېخوبۍ نه بل څه شی نه میلاویږي. او کم من صائم لا یصیبه من صیامه الا الجوع والظمأ. ډېر زیات روژهدار داسې دي چې هغو ته د هغو د روژې نه سوا د لوږې تندې نه بل څه شی نه میلاویږي. هغه دقه ریاکار دي. دا چې په زړه کې په زور باندې داسې خیالات ځان ته راولي. یو خو دا ده چې خیال راغی د په هغې فورا ووایي لا حول ولا قوة الا بالله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د شیطان د مکر او د کید نه اعوذ بالله ویلو سره هغه شیطان ذلیله کېږي، خفه کېږي، په لا حول ولا قوة باندې خفه کېږي. ابو داود شریف کې روایت دی فرمایي چې که چېرته کې تا شیطان ته کنځل وکړو اته چې شیطان داسې داسې کمه نو هغه به په دې باندې دومره غټ شي، دومره به غټ شي لکه یوه کوټۍ یو کور چې وي. دا په ابو داود کې روایت دی. په ترمذي کې خو الفاظ دا دي چې یکونو مثل الجبل، د غر شانتې به غټ شي. او که تا دا وویل چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله تساغر كأنه ذباب، په ابو داود شریف کې روایت دی. دومره به وړوکی شي لکه مچ. او په ترمذي کې دا دی چې تساغر كأنه جناح بعوضه، دومره به وړوکی شي لکه د ماشي څانګ. نو په اعوذ بالله باندې شیطان ذلیله کېږي، خوارېږي. په لا حول ولا قوة الا بالله باندې شیطان ذلیله کېږي، خوارېږي. لیکن که موږ هغه ته څه سپکه خبره وکړو، کنځل ورته وکړو، په هغې خوشحالېږي. ځکه چې دا خو د هغه میشن دی، هغه خو پیدا شوی دی دپاره دی چې هغه زموږ د خولې نه غلطې خبرې وباسي. او دا خو مقصد دا دی، په خپل مقصد کې کامیابېږي. د هغه نه په خپلې مور کار شته، نه په خپل پلار یې کار شته، نه په بل چا کار شته. هغه زموږ په تباهۍ خوشحالېږي، زموږ په ذلیله کېدو باندې خوشحالېږي. زموږ ذلت چې په څه عنوان باندې هغه ته حاصل شو، که هغه ته په کنځلو حاصل شو، که هغه زموږ خپل یو ورور ته په کنځلو حاصل شو، که هغه موږ خپل یو ورور باندې د ظلم کولو سره هغه ته حاصل شو، که هغه موږ ته د الله په نافرمانۍ باندې حاصل شو، په هره طریقې چې حاصل شو شیطان په هغې خوشحالېږي. او په هره خبره باندې چې په هغې باندې موږ ته د رب رضامندي حاصلېږي، په هغې باندې هغه شیطان ذلیله کېږي، خوارېږي. یو مجلس کې داسې و چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه موجود دی او یو کس هغه ته کنځل کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جواب نه ورکوي تر دې چې ابوبکر ته یو پیر، دوه پیره، درې پیره کنځل وشو، هغه جواب ورنکړو. چې بیا کنځل وشو هغه جواب ورکړو. چې جواب ورکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسېد لاړ. هغه عرض وکړو چې یا رسول الله ما ته کنځل کېدو، ته اورېدل او ته ناست وې، ما جواب نه ورکاو. او چې ما څنګه جواب ورکړو ته خفه شوې، لاړې ولې؟ په څه وجه باندې؟ وی ابوبکر څو پورې چې تا جواب نه ورکاو نو فرشته موجوده وه، هغې دغه کس له مضبوط جواب ورکاو. او چې څنګه تا جواب ورکړو نو شیطان منځ ته راغی. نو بیا ما وی چې یاره په دې مجلس کې چې شیطان موجود دی په هغې کې رسول الله له کېناستل مناسب نه دي. زه دې بیا پاڅېدم. نو چې موږ په خپله جواب ورکاو که نه نو بس بیا به شیطان مزید ردنګي. او که موږ جواب نه ورکاو نو انشاءالله شیطان به څو پورې بیا نسي. اخیر هغه کنځل مار به هم ستړی شي، هغه به هم دا ووایي چې دا کنځل د کول داسې دي لکه دیوال ته چې کې نه دیوال ته کنځل سره کې دی، خو جواب نه ورکوي، خفه کېږي نه، غوسه کېږي نه. د ده په کنځلو کې فایده څه ده؟ په مخه روان شي، لاړ به شي. نو په اعمالو کې وزن په نیت سره راځي. د دې وجې نه اولنی حدیث انما الاعمال بالنیات ذکر کو، او اخیر حدیث د دې دواړو جلدونو د زخیم جلدونه دي چې په دې کې په تکرار سره د 2000 نه زیات روایت دي. او بې د تکرار نه پکې 4000 هم ویلي، خو بهرحال 4000 نه دي، د هغې نه هم کم دي، 2.5 یا داسې دي هغې کې تکرار چې تکرار تی ختم کړي نو بیا دغه 2.5 قریب روایات دي په دې کې. خو دا یو زخیم باری درانه جلدونه دي. دا د دې په اول کې انما الاعمال بالنیات او په اخر کې اعمال بني آدم وقولهم یوزن.
اعمال د بني آدمو او اقوال د بني آدمو دا به وزن کیږي. او بیا مزید په دې کې خو تحقیقات ډېر زیات دي چې دا ونزع الموازین القسط، موازین د میزان جمع ده، نه یوه تله ده که ګڼې تلې دي، دا جمع صیغې راوړې ده. نو که چېرته کې د هر یو انسان اعمالو دپاره جدا، د هر یو انسان دپاره جدا جدا تلی، یا د هر یو انسان د هر عمل لپاره جدا جدا تلی، نو بیا خو دا جمع حقیقي ده. او که چېرته کې یوه تلی او په هغې کې د ټولو اعمال، د ټولو انسانانو ټول اعمال پکې وزن کېږي، نو بیا دا جمع چې ده دا د تعظیم او تفخیم دپاره ده، د عظمت دپاره ده. لکه الله تبارک وتعالی په خپل شان کې هم همیشه دپاره دا نه وایي چې اذ قلتو، کله چې ما ورته ووایي، بلکې دا اذ قلنا واذ قلنا للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. کله چې مونږ ووایي فرشتو ته چې زه په ځمکه کې انی جاعل، دا انی بیا مفرد ذکر کو، اذ قلنا جمع ذکر کو، تفهیم دپاره دی، تعظیم دپاره دی. چې مونږ وویل چې زه په ځمکه کې انسان خلیفه جوړوم، خلیفه پیدا کوم، نو فرشتو په هغې باندې یو خپل د زړه اظهار وکړو او الله ورته وفرمیل چې انی یعنی زه په هغې باندې پوه یم چې تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ. دا یې ورته په جواب کې وفرمیل. نو بهرحال که د هر یو انسان دپاره جدا تلی بیا خو جمع حقیقي ده، یا د هر یو انسان د هر عمل دپاره جدا جدا تلی بیا جمع حقیقي ده. خو که د ټولو انسانانو دپاره یوه تلی استعمالیږي او د ټولو اعمالو دپاره، نو بیا دا جمع چې ده دا مجازي جمع ده، د تفهیم دپاره ده. او دا سوال کول چې د دومره انسانانو اعمال به په یوه ورځ باندې څنګه وزن شي، نو دا سوال خو بالکل عبث او فضول دی، ځکه چې د قیامت احوال او دنیا